الرحمن الرحیم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله سوا والله سم نمبر حدیث مبارک ہے 1717 نمبر. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. دا حدیث زمونږ استاد سردار سیدنا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته. الله پاک دې ته راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترین بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې شک پکې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: انی والله ان شاء الله لا احلف على یمین. نبی علیہ السلام فرمائی بے شک از الله پاک میں دی قسمی کہ الله پاک اوغخت نو په هیڅ کار باندې به هم قسم نه خورم، خو که چرته قسم خورم ثم ارا خیرا منها، بیا زه د هغې نه زیات بهتر صورت وګورم، الا کفرت عن یمینی، هغه بهتر کار ته به قسم مات کم، دای به کفاره ورکم، و اتیت الذی هو خیر، او هغه بهترین کار به وکم. متفق علیه. دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، دغه شان نور د حدیثو محدثین امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن حبان، امام بهقی رحمهم الله دا حدیث ذکر کړی دی. نبی علیہ السلام څه فرمایي دی خبره ته غوږ ونیسئ. یقینا زه په الله مې د قسمی په هیڅ کار به قسم نه کوم، یقینا زه په الله مې د قسمی ان شاء الله چې په هیڅ کار باندې به قسم نه کوم، خو که کلم چرته قسم وکم او هغه کار راته بهتر ښکاره شي نو قسم به مات کم، د هغه قسم به کفاره ورکم او هغه بهتر کار به وکم. پرون هم داسې قسمه حدیث تیر شوی او بله ورځ هم امید دی چې په خبره به سره پوه شوي یو. دوه خبرې دي غټې غټې دی حدیث مبارک. یو خدا ده چې یو سړي قسم وکړو د یو کار نه، مثلا قسم یې کړی دی چې پلار سره به خبرې نه کوم، نو پلار سره خبرې کول بهتر کار دی که نه کول بهتر کار؟ ها. او دس قسم پړلی چې خبرې به نو دله اوس دا پکار دي، قرآن شریف کې هم راغلي دي او احادیثو کې هم، او دا د نبی علیہ السلام خو پې قسم وخوړو چې قسم دی داسې قسم به ماتوم، نو دله دا پکار دی اوس د قرآن او د حدیث وینا داسې مسلمان دپاره دا ده چې دی د پلار سره خبرې وکړي، دا بهترین کار دی وکړي. قسم یې مات شو، په پړه دې نن خلي چې ما قسم کړی صحیح به چې تا د کم ذات قسم خوړلی دی الله، هم هغه الله فرمایلی چې داسې قسم مات کړه، بس خبره ختمه شو. نو قسم به مات کړي، د هغې به کفاره ورکړي او دا نیک کار به شروع کړي. د مور سره خبرې نه کوم، د رور سره، د خور سره، د ښځې سره، د خاوند سره، د بچو سره، د استاد سره قسم مې دی په دې جومات کې به مونځ نه کوم، قسم مې خوړلی دی. قسم قسم خبرې. او د قسم د کفارې بیان پرون تیر شوی چې یا به یو غلام آزاد کړي، یا به لسو مسکینانو ته سهار ماښام روټۍ ورکړي 2 ټیمه، یا به لسو مسکینانو ته هر یو ته بیل بیل جوړه ورکړي، کپړې به ورکړي، او چې په دې یو هم وس نه رسي نو هغه به بیا 3 ورځې مسلسل روجې ساتي. دا د قسم د ماتولو کفاره ده. او دویمه غټه خبره چې دې حدیث مبارک کې بیانېږي نو هغه دا ده چې کله د قسم سره متصل او فوري طور باندې ان شاء الله وایي. څه وایي؟ مونږ ته قرآن شریف کې الله پاک دا حکم کړی دی چې تاسو کلم د یو کار په هکله اراده کوئ چې راتلونکي وخت کې به دا کار کوم، یا د یو ګناه د نه کولو تاسو وایئ چې راتلونکي وخت کې به دا ګناه نه کوم، د کار د کولو یا د نه کولو خبره وي نو څه ورسره وایئ؟ ان شاء الله. د ان شاء الله څه معنی ده؟ ان کچري شاء وغوښتل الله، الله پاک، نو دا کار به داسې وشي. یعنې ما کې د دې کار د کولو طاقت نشته دی. دا هم د خپل عاجزۍ او د خپل محتاجۍ اظهار وکړو، د الله پاک د قدرت او د طاقت خبر هم څرګنده کړه. ان کچري شاء وغوښته الله
چا الله پاک. معنا باندې پوه شئ څه معنی ده ان کچری شاء وغوښته مخکې مده لا نه ویل الله اوس وایه اوس وایه که نه الله څه معنی ده مونږ ان شاء الله وایو که نه ان کچری شاء وغوښته الله پاک نو دا کار به داسې وشي او که الله ونه غوښته نه به کېږي. دا اصل کې داسې مونږ ته استادان داسې سبق ښیي خو د ګرامر خبرې دي هغه بیا سمجھ کې نه راځي. ان شاء الله کان وان لم یشاء لم یکن یعنی که الله وغوښته خو دا کار به وشي او که الله ونه غوښته نه به کېږي ځکه په دې دنیا کې چې سم کېږي دا د الله پاک مشیت اراده او غوښتې سره کېږي. چې الله خو یو کار نه غوښتی که نه کېږي. خبر حال دا خو د انشاءالله معنا شوه چې کله قسم سره پیوست انشاءالله وویلی شي نو دا قسم نه کېږي ورپسې متصل جخت قسم مې دي پلار سره به خبرې نه کوم انشاءالله نو دا قسم ونه شو. زما دې په الله قسمي چې سبا به خیرات کوم انشاءالله نو دا قسم ونه شو. پوهېږئ انشاءالله چې ورسره جخت ویلی شي نو بیا دا قسم نه کېږي. نو هغې کې بیا خبره وروسته شوه بیا نو د هغې نه پس ورته الله پاک وویل چې د سبا باندې کله کار اټاله کې نو هغې سره انشاءالله وایه. هغې نه دا تعلیم مونږ ته رالو ماشاءالله. دغه شانتې طلاق سره که څوک جخت انشاءالله ووایي ښځې ته وایي ته په ما باندې طلاق یې انشاءالله طلاق ونه شو. قسم هم دغه خبره ده او د طلاق هم دغه خبره ده. خپلو خبرو ته ډېر پام پکار دی او د آخرنۍ ټکې خو مې ستاسو د علم دپاره وویلو چې انشاءالله ورسره ووایي بیا طلاق هم نه کېږي خو دغه ټکې دا واده کړي خو څه کې چې ناواده کړي هم په خوله م راولئ بیا ډېره مسایل جوړېږي د هغې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم